السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو ته دې تصویر ته وګورئ. دې تصویر ته به ته کوم عنوان ورکړئ؟ دا کوم چې غریبانان دي، د حیا او د پردې کسان دي، او یو هغه بېشعوره سوالګري دي چې د دې خبرو او اترو هېڅ پروا نه لري. دا کوم قسم چې عزت ناکه خلک دي، د عزت سره تعلق دی، پر دې باندې سیلابونه راغلي دي، غربت راغلی دي. بیا چې ما ورته امداد او کمک د دوی سره کوو، بیا موبایلان او کیمرې په دې پسې ګرځو او تصویران جناخو. او که چیرې د پټکاپۍ ضرورت وي، د شناده کارت پټکاپۍ جن واخله، نوم یې درج که. او دغه د مسلمانانو د عزت سره لوبې کول ناجایز دي چې د هغه نه تصویران اخلي او بیا د هغه نه ویډیو جوړوي. دا خو بیله مسله ده. که چیرې ته چاته چنده ورکوې، هغه د خلکو ښکاره ورکړي، د دې دپاره چې خلک د هغه سره امداد او کمک وکړي چې دغه د امداد او کمک مستحق دی. هغه بیله مسله ده. الله دې نه کوي که چیرې پر ما او تا باندې چې د عزت خلک د عزت د کورنۍ سره مې تعلق دی، پر موږ ته باندې داسې غربت راسي او بیا خلک زموږ د عزت سره لوبې کوي. په دغه وخت کې به پر موږ باندې څه تیریږي؟ او نن چې ته امداد او کمک د مسلمانانو سره کوي، دا په پټه وکړي. د هغه عزتونه مه خرابوئ، د هغه د عزتونو سره لوبې مه کوئ. کم څوک چې د مسلمانانو د عزتونو سره لوبې کوي، د مسلمانانو بې عزتي غواړي، هغه به الله تعالی په دنیا او آخرت کې ذلیل او رسوا وګرځوي. اوس د کم غمخواري موږ وکړو او پر کم غم باندې وژاړو. داسې نه دي کول پکار. کله چې ته امداد او کمک کوې، هغه به په داسې حالت کې کوې د چا سره چې راسته لاس باندې ورکړي او چپه لاس هم په دې باندې نسخه. باید امداد او کمک وکړو، د الله تعالی دپاره وکړو، د خلکو د ښکاره کېدو دپاره نه وکړو. زه څومره امداد کوم، کمک کوم، یو خو دې پیسې ولاړې، بل خو دې مال ولاړې، بل خو دې اسباب ولاړل. پر دنیا باندې څه نوم درته میلاو سو، د آخرت دپاره بیا څه پر دا باندې اجر او ثواب نشته چې الله تعالی یې ساته ورکړي. باید د داسې عملونو موږ ته اجتناب او پرهیز وکړو. داسې عمل نه وکړو چې هغه د الله تعالی په نیز ناخوښ عمل دی، د الله تعالی په نیز باندې ناپسندیده عمل. باید داسې عمل وکړو چې الله تعالی ته هم خوښي، رسول الله ته هم خوښي. نو پر هغه باندې به موږ ته الله تعالی راضي شي. په دنیا کې به هم د کامیابۍ سره مخ یو او په آخرت کې به هم کامیابۍ سره مخامخ.